دا د سورت صافات آیت نمبر 71 دین ابو ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الا عباد الله المخلصين. صدق الله العظیم. مخکې مونږ وویل چې په د اتو پیغمبرانو قصه په دې صورت کې ذکر ده مختصر. اوس د دې نه اخوا دغه پیغمبرانو هغه قصه ذکر کېږي. نو هغه قصې ولې ذکر کوي؟ دا اصلي د خوند دپاره نه، د سبب د اخیستو دپاره چې کوم خلکو د پیغمبر مقابله کړې ده انجام یې څه دی، او کوم خلک چې د پیغمبر سره په لار باندې د تابعدار په حیثیت تللي دي نو هغوی له به الله څه ورکوي. نو ګورئ ولقد یقینا ضل ګمراه شوي وو قبلهم مخکې د دوی نه اکثر ډېر الاولین پخواني ولقد ارسلنا موږ لېږلي فیهم دې قومونو ته منذرین یرونکي پیغمبران. فانظر نو وګوره کیف کان څرنګه یو عاقبت انجام المنذرین ډېر ولی شو خلکو الا عباد الله سوا د الله د بندګانو نه المخلصین چې هغه مخلص بندګانو. ولقد نادانا مخکم دا قصې ټولې وکړې نو اوس یې بېرته صرف په هغه الفاظو ته وکړي. ولقد یقینا نادا اواز وکړو موږ ته نوح علیه السلام ولنعمانو ډېره ښایسته المجیبون موږ له جواب ورکړو ونجینا موږ نجات ورکړو نوح علیه السلام لا واهله داغه تابعداران له من الکرب د هغې مصیبت العظیم لوی نه وجعلنا ومګرځول ذریته اولاد د نوح علیه السلام هم الباقین هغه پاتې وترکنا پریم ښودل علیه په ده باندې فی الاخرین په وروستنو خلکو کې سلام سلام دی علی نوح په نوح علیه السلام فی العالمین په ټول مخلوقاتو کې. ان بشک مونږه کذالک دقشان نجزی بدله ورکو المحسنین نیکان الله انه شاندار من عبادنا او د نوح علیه السلام زمونږ بدله المؤمنین مؤمنانو. ثم اغرقنا بیا ډوب کړل ورپسې ګوره اغرقنا موږ ډوب کړل الاخرین هغه نور وان من شیعته او بشکه د ډلې د پیغمبران نه یو و له ابراهیم علیه السلام اذ کله چې جاء راغی ربه خپل رب ته بقلب د زړه سلیم روغ زړه سره اذ قال کله چې ویل ابراهیم علیه السلام لابي خپل پلار ته وقومه او خپل قوم ته ویل ماذا تعبدون ما داسې شی دی تعبدون چې دا تاسو عبادت کوئ ائفکن آیا دروغ الهتن خدایان آیا دروغ خدایانو دون الله د الله په دې تريدون تاسو اراده کوئ وما ظنكم نسبئ ګمان تاسو برب العالمین رب العالمین سره فنظر نو د وکتل نظرتن کتل سره فی النجوم ستورتا فنظر نظرتن فی النجوم نو وی کتل فقتل سره ستورتا فقال وتویل انی سقیم زه سیمه. دا نظرتن فی النجوم دا کنایه ده د سوچ نه. سړی چې خبرې ته دغه کېږي چې اسمان ته ګوري سوچ کې ته بیدارې اسمان ته ګوري او د دې ستورو نه چېرته څه یادوي. نو په نظرتن وی کتل فی النجوم ستورو طرف ته فقال بیا ابراهیم علیه السلام خپلو ملګرو ته وایي انی سقیم زه څه یم ناجوړه یم. خلکو ورته وایي دوی چې ځو وی اختر ورځ به میله ده چې ملګری کې د پلانې پارټۍ جلسو لوړ به شو میله هم ده او دا به مو دا به هغوی ورته څه وایي یاره زه بیمار یم ابراهیم علیه السلام ته هغوی لاړ میلې له ابراهیم علیه السلام لاړ بتخانې ته تبرګیا او سرال ته کې پروت و دا یو بت سره راوړ ټسه ټول بتانې مات نو په ولو نو دی بیرته رال په تولو دی په شا شو یعنې لاړل هغه د ابراهیم علیه السلام نه مدبرین په شا تلونکي فراغ نو راغی ابراهیم علیه السلام الی الهه دای په خدایانو پسې فقال ورته ویل الا تاکلون خورئ که نه ما مخې ته دغه پراته وریجې د چا خواته وي د چا خواته غوړي وله خورئ که نه هغې خوړی نه شو کولی خو کمرونه جوړو نو ما لکم لا تنطقون تاسو خبرې نه کوئ ما لکم در باندې سجل شوی لا تنطقون تاسو خبرې نه کوئ. فراغ نو لګیا شو علیهم په دې باندې ضربن ګزارونه یې پې کول بالیمین په ښي لاس فاقبلو الیه فاقبلو نو راوړاندې شو دوی الیه د ابراهیم علیه السلام خواته یزبون په منډه باندې رم یو بل یې ککو راورسېد. قال نو ابراهیم علیه السلام ورته بیا دې وایي اتعبدون آیا تاسو عبادت کوئ ما د هغې چا تنحیدون چې تاسو په خپلو لاسو جوړوئ والله خلقکم او الله تاسو پیدا کړي یې وما هغه شیان یې پیدا کړي تعملونه چې دا تاسو یې کوم کارونه کوئ. قالو نو د ابراهیم علیه السلام چې کوم مقابلو د هغې مشر بادشاه چې و د هغه نمرود نوم نو هغې فیصله وکړل ابن له بنیان یې جوړه کړي د ابراهیم علیه السلام نه یوه بادي فالقو ورواچوي فی الجحیم ګرم ورته نو اور یې ورته ګرم کړو ابراهیم علیه السلام ورته وراتو نو په ارادو هغې اراده وکړه به د ابراهیم علیه السلام دپاره کېدل یو تدبیر فجعلناهم موږ وګرځول هغې الاسفلین لاندې ابراهیم علیه السلام کامیاب شو هغې لاندې شو د هغې اور ابراهیم علیه السلام ونسوده. وقال اویل ابراهیم علیه السلام پلار ورته ویل بس زما له کوره وځه
ابراهيم عليه السلام ورته وی اني ذاهب ثم الى ربي فالرب تر سره کور نه لاړ سهرین یا برات الله رخي رب او به دعا وکړه رب یا خدایا حب لي را کړل من الصالحین نیک عمل بچی چې هغه د خاندان جوړ شي وبشرنا من غیر ورکو ابراهيم عليه السلام د غلام د ذی حلیم په هدي فلما بلغ کله چې ورسېدو معبود هغه سره السعي منډو ترلو تا کله چې د ابراهيم عليه السلام هغه د منډو ترلو قابل شو نو قال ابراهيم عليه السلام خپل بچی ته وی یا بني ای بچیا اني ذ اراینم تاسو منام په خو کې اني اذبحك چې تا د کوم ابراهيم عليه السلام راغی او دوی بیا پیدا شو نو اسماعیل علیه السلام دا قصه او د قصه دی ورکی مشر د الفاظ وایو نو په دی وجه باندې دغه نه کو ابراهيم عليه السلام خوب ولیدو چې دوی ته ما خوب لیدو ته مې پکې مړ ته مې پکې لیدې چې متري ذبح کوم نو څه خیال دی نو هغه ته پیغمبر یو پیغمبر ته په خوب کې مسره شي او الله ویلی نه هغه کوم چې ذبح ما په سره ابراهيم عليه السلام دوی ته یا بني ای بنیا یا بني ای بجړیا اني ارى ما لید په منام په خوب کې اني جل اذبحو کا تبحكم تا فانظر تو ګور ما دا تراس خیال له علاوه یا ابتي ای بابا افعل ما تؤمر وکته چې کوته ته حکم شوی الله ستجدنی تو بیا مونږه ما ان شاء الله تعالی په خبرنا ثوابین صبر کوونکې فلما فسکل چې اسلم دوړ پلار او بچي دوړ تا تبي شو وتن له او را پرېست خپل ویل الجبین هم اتندیبانه وناديناه من غواز وقدت اي ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام را پرېست مطلب ذبح کوي نواز څنګه چې ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تاخر کو رښتیا کو ان بشک موږ کذالک تر شان نه دي بدله ورکو المسلمین نه کاندلا ان هذا بشک دا له البلاء المبين دا یو ازمایش واضحه وفديناه من بچ خدا بچ ابراهيم عليه السلام بذبح عظيم فلو يذبح بانين وتركنا من غفره خود عليه لدى متعلق في الاخرين ورسلنا خلقه کی سلام علی الیاسین سلام دی علی ابراهیم علیہ السلام ان كذلك نجزي المحسنين مغلق شان بدي ور کو نیکان خلق لا انه دا ابراهیم علیہ السلام من عبادنا زمن بندگان نو المؤمنین مؤمنان وبشرناه من غدير ور کو دل بإسحاق علیہ السلام نبی چې نبی من الصالحین کمل وباركنا من برکت واجب علیه بإسحاق علیہ السلام ولا بني ابراهیم علیہ السلام ولا اسحاق او پدغه ذی چې اسحاق ده ومن ذریته داغي اولاد باندې محسن صفکی د من ذریته داغي پرې بچو کې محسن خلق نیکان او ظالم صفکی ظالمان لنفسه فدا وبین خبرداګم ولقد مننا من احسان کړه ولا موسی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ونجینا من بچړه دا وقوم ما قوم من کرب الذین ذبی مصیبتنا ونصرناهم من مدد کړه د دې پکانو هو غي هم الغالبین غالب شوی واتیناهم من ورکړه ورې د کتاب المستبین کتاب قانون کتاب واضح وهديناهما من فضل والد الصراط المستقيم سيدلا وتركنا من غفرخ وعليهما فذكر بان في الاخر فرسنو خلقو کی چهر یو دینو ما بین وی سلام علی موسی و هارون سلام دی موسی و هارون علیہ السلام ان كذلك بشکم بدل شان نجدی بدی اور کو متین لرا انهما ذو موسی و هارون علیہ السلام من عبادنا دا زمونږ بندگان نو المؤمنین مؤمنان وان الیاس و درشان الیاس علیہ السلام هم من المرسلین پیغمبران نو اس قال کله چې ویلو د قومي خپل قوم تعالی تقون تعالی الله نو ویل لري اتدعون ولتاسو دعاګانې غواړي په عالم د بالنا او تنرون اپریشن د احسن الخالقین بهترین خالق چې الله دی الله تعالی ربكم چې رب تاسو او رب ابائكم او رب پلان تاسو د الاولین په قانون فكذبوا نريد الرجل وغنهم واغا فانهم نذي لمحضرون حاضر ولکیږي الا عباد الله سوا الله د بندگانو المخلصین وترکنا من غفرخ او علیه ذم تعالی په الاخرین فرشتونو کې سلام علی الیاسین سلام دی په الیاس علیہ السلام ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا او بشك لوط علیہ السلام هم من المرسلين پیغمبرو اذ نجيناهم من نجات ورکدل او اهل اجمعين طوللا الا عجوزا سوا دا غبرین فی الغابرین چې ارست پاتې شو د لوط علیہ السلام په ثم دمرنا بهم هلاك الاخرين غرور انور وانكم او تاسو لتمرون غير عليهم ذي فلكلبان مسلمين صار پټیم کې تاسو چې مکه نه مدینه روان شئ سبا سال باندې کلی تر دې لري ورته وبالليل او د شپې افلا تعقلون آیات او عقل نه لري چې راغی نه الله سبق حاصل کړي وان یونس بشک یونس علیہ السلام من المرسلین دی پیغمبرو اذ کله چې ابقه وتحديد دی الى الفلك المشون اګه کې کشته تا فصاحما نو اګه کشته ولا بیا خسرای واچو وکان مشهود یونس علیہ السلام من المهدین سنت دورا چولای شونه فلتقمه تیر کدل الهوت یومي وهو مليم او ددان پر ګړې ته مې کې ملامت کوون کېو چې جاته ده ماله فلولا انه كان كتبتنه ودا چې من المسبحين د تسبیح وینکونه للبسا د وخت تر کړې په بطنی په ګړې د مې کې رايو به وسون د قیامت پورې فنبذناه هم را ورگزار خو دې بلا راي اغه
کلاو میدان ته وهو سقیم او دی بیمارو کمزور او د مې په ګډه کې پروت سونه وخت نو دا غي سره د بدن اسی وبړی شو نو هو سقیم دی کمزور بیمارو یعنی کمزور او وانبت نام راوخی جو علیه بدر پاسه شجرت یوټه می یقین د کودو پشانی وارسلناه من ولېګو بیا دا غي نرسته تیبر تروح کو الى 100,000 1 लाख خلکو ته او یریدون یا سره پازا اده چې کوم قوم هغه مسلمانان شي او د لهدا چې ټول مسلمانان شي بیا د پیغمبر ضرورت پاتې نشو نو الله بیا دا غي نه مخامخ بل کلی ته ولېګو چې راغی تعداد د ذرو یا د ذرو نه زیات خلکو فآمنوا وغي ایمان راوړو فمتعناهم پیدا ورکړي له الهي د وخت پورې فاستفتهم نذرین د پوسو کا علی ربک البنات چې آیا د رب لپاره لونی ولهم او د دې بی البنون زامن ام خلقنا الملائکه ولمن پیدا کړی دا ملائک س اناس لونه ولې موږ د ملائک مؤنث پیدا کړی څه وهم شاهدون دی راته ولاړو څه الا خبردار انهم دوی من افکهم د خپل دروغ د الله تعالی یقولون وایي چې ولد الله او الله غني بچی نعوذ بالله وانهم او دی په دې خبره کې لکاذبون دروغجن دي اصطف البنات اي الله دا لورو په خپل على البنين بزامنو ما لكم دا تاسو خلقه کې په تحکم دا څنګه فیصله کوي دا الله زامنو خو الله لرونو په غري افلا تذكرون آیات تاسو نصیحت کولای ام لکم سلطان ولستاس پر دلیل چې مبین سارا دې فاتون کید سنوراوړې به کتابکم غفل ان کنتم کتبتم صادقین پر خپل خبره کې رښتیا دي نه ملائک دلالونه دي وجعلوا او دي خلق ګرځولې دي کافرانو بینه د الله په منځ کې بین الجنه د پیریانو په منځ کې نسب یو نسب هغه د پیریان نه پیریان د الله په نسب کې ګرځولې دي ولقد علمت الجنه او یقینا فتح د پیریانو ته خپل انهم جریبهم لمحضرون حاضر ولکې د الله مشتسن انسان حاضر ولکې سبحان الله پاک دی الله تعالی من پاکي بیانو د الله تعالی پاکي عما د اغسنه پاک بیانو تفسیرون چې داخله کې خبرې کوي الا عباد الله سوا د الله نه بندگان مخلصین وانکم تاسو وما تعبدون في كتاب عبادت کوي ما انتم نه تاسو علیه د الله په خلاف به پاتین سو گمراه کوونکی الا من سوا دا چې هو سوال له چې په جهنم ته نوري وما منا نشته من کې الا مگر له دا غوي مقام ته دی معلومه هر چا یو معلوم دی چې کوم سره جهنم ته دي کوم د جهنم ته دي الله دې د جهنم نو ساتي الله دې جنت الفردوس ته درنګي و انهم لنحن الصافون من ټول په شک ولاړو او ان لنحن المسبحون او من ټول د الله باقي بیانو و ان كانوا يقولون او بشک کافرانو به چې لو ان عندنا ذکر کچتوی ته موږ سره ذکر من الاولین د قانون خلقو لكنا من قبل عباد الله د الله بندگان المخلصین فكفروا به وجوه کتاب راغی نو کفروا به انکار کوي او په سوف علمون کو ته پته ولګي ولقد سبقت كلمتنا يقينا مخکې تر شوی دا حکم زمونږه لعباد المرسلین زمونږ د پیغمبرانو لپاره بندګانو لپاره انهم ذی لهم المنصورون د پیغمبرانو مدد په خامخ کولېږي و ان جندنا بشک زمونږ لخر لهم الغالبون دغې لپاره ان جندنا او بشک زمونږ لخر چې الله خامخ هم ذی الغالبون غالبي وتولى عنهم اے پیغمبر ته مخ واړو د خلکونه اجل به مخره حتی هند د وخت پورې وابشر او ګورهم دوی ته وسوف يبشرون دی بم ګوري چې تاسو کامیابیږي کدي او به عذاب نه ولري د موږ عذاب یستعجلون در غواړي پیدا نزل د موږ عذاب چې کله نازل شي په تاهتی په یو ساحد په یو ځای په یو غولي د قوم وساء ګورډر ناکاري سبا المنذرین هغه سبا د یره ولې شو خلکو وتولى عنهم او تپشاش الذين حتى هند د وخت پورې وابصر او غور ورته پسو به شروع دی بنګوري سبحان ربک رب العزت سبحان پاکي بیانو ربک استاد رب العزت چې رب د غلبې دی د عزت مالک دی اما د هغه سنه پاکي بیانو یې چې کوم چې داخله کې پته بیانې داخله چې الله متعلق سو دغه ټولو الزاماتونه موږ ته پای بیانو وسلام علی المرسلین او سلام دی په ټول پیغمبرانو الحمدلله ټول څه نصیب دي د الله رب العالمین لپاره دې دوه صورت کې چې کوم سبب زموږ لپاره دی چې هغه سبب یاد یو دا چې فرشتي د الله تعالی جزي کوي او همیشه دغه په احکامات باندې څه کوي عمل کوي دویمه خبره دا چې کافر سرداران او دغه چې کوم پیروي کوونکي تابعداران دي د قیامت په ورځ په خپل منځ کې یو بل سره جګړه کوي او درېمه دا چې د غلطو خلکو دوستي چې دا نو د هلاکت او د تباہي سبب ګرځيږي لهدا د غلطو خلکو سره ناس تفاسته د دې نه ځان ساتي او څلورمه دا چې د مرګ نه وروسته چې کوم ژوند دی باغی کې چې کوم خلک په دې دنیا کې داغې نه انکار کوي داغې ځای د اوسېدو جهنم دی او پنځمه دا چې الله تعالی د ایماندارو خلکو د نیکو بندګانو لپاره په دنیا او آخرت دواړو کې ښه بدله ورکوونکی دی او شپږمه پکې دا خبره ده موږ لپاره چې بوتان او کوم چې دا دروغ معبودان دي جوړ کړي دي نو دا په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د نقصان نه بچ کوونکي نه دي بلکې
چې ځان نشي بچ کولای دغه نه ابراهیم علیه السلام وټسول او ټولو نه غوږونه کټ کړه نو چې ځان نشي بچ کولای تاسو بس بچ کی. بیا اووم نمبر دا چې پکار دی چې موږ ته ټول نه خوښ شي شي د الله په لار کې قرباني ورکول، د الله دپاره خپل خواهشات او خپل جذبات قربانول. او اتم نمبر دا چې د الله تعالی د پاکۍ او د الله تعالی د تسبیح چې کوم سړی ډېر کوي الله تعالی د پریشانیانو د خفګانونو نه بچ ساتي. او نهمه خبره ده چې د الله تعالی کوم بندگان تابعدار دي او خوښ بندگان دي نو الله تعالی یوازې هغې نه پرېږدي بلکې مدد یې خامخا کوي. او لسم نمبر دا چې ټول پیغمبران چې څوک هم دي د الله تعالی د الله د طرف نه د هغې دپاره د سلامتیا پیغام دی دنیا کې هم آخرت کې هم. لهذا کوم خلک چې د پیغمبرانو د راوړي دعوت تابعداران دي او د هغې ملګري دي الله تعالی به په هغې باندې څه کوي دنیا کې هم سلامتي او آخرت کې هم سلامتیا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.